السلام علیکم. زه غفران الله یم او دا وخت تاسو د یو اهم خبر نه خبرو چې د پیښور د اسلامیه کالج په هاسټل کې یو زده کوونکي خپل ځان وجلې دی، یعنی ځان وجنه یې کړې ده. دا د خپل مور او پلار په نوم باندې یو خط هم پرېښودی دی. دغه رنګ پولیس چې دی هغه هم موقع ته ور رسېدلي دي او د دا والدین چې دی هغه هم طلب کړي دي او په دغه کیس کې تفتیش هم شروع کړی دی. د دغه پوره واقعي د تفصیلاتو لپاره مونږ رابطه کړې ده د صحافي محمد ساحل سره. د هغوی نه به تفصیلات اخلو. ساحل صاحب پوره تفصیلات را سره د دې پیښې په هکله شریک کړئ. دا پیښه څنګه مخې ته راغلې وه؟ دغه طالب علم چې و دا د کم کلاس زده کوونکی و او دغه رنګ د تعلق د کوم ځای سره و؟ جی بالکل غفران بھائی نن په پیښور کې یو ډیر افسوسناک واقعه مخې ته راغله. د اسلامیه کالج د لا زده کوونکي سټوډنټ ضیاء الدین هغه چې دی نو خودکشي کړې ده، پنکې ته لټکاو شوی دی. دغه ضیاء الدین تعلق چې دی نو هغه د دیر سره دی او د لا زده کوونکي په اسلامیه کالج کې د اووم سیمستر سټوډنټ و. پولیس هم په موقع ورغلي دي او پولیس چې دی د هغوی والدین ته بیا انفارمیشن ورکړی دی. اوس چې دی نو والدین لا فلار دي او د پولیسو د وینا مطابق چې دغه لاش چې دی دغه سټوډنټ چې دی دوی هم د خپل پلار په نوم باندې خط پرېښودی دی. والدین چې دي نو هغوی لا په لاره دي او پولیس چې دی نو د دې خط په حواله سره میډیا ته چې دی له هغې لاس نه دي ویلي. مزید تفتیش چې دی نو هغه به د کیس کې سټارټ دی. د پولیسو د وینا مطابق نور سم حقایق چې راځي نو هغه به تاسو ته اپډیټ درکوو. جی صحیح ده. یو جهان مننه ستاسو د تفصیلات شریکولو.